پرون یو ځوان د جیل سره 18 کاله کېدل په جیل کې بندي و اوس یو رقم نمبر پیدا کړی و نو خپلوانو د چرسو په کیس کې راوستلی و زموږ خلک ډېر بد خلک دي ګرد دنیا به وایي چې دا مؤمنان دي مسلمانان دي زه وایم یا دا منافقان دي یو زوی به راولاړېږي ګاډۍ ته به چرس لوډوي پلار ته به یې په لاس ورکوي پلار به راولاړېږي ګاډۍ به له چرسو ډکوي بیا به زوی ته په لاس ورکوي زوی به نه وي په خبر ورور به راولاړېږي ګاډۍ به ښه د چرسو فټینګ ورباندې کوي بیا به کوچني ورور ته په لاس ورکوي یا به کوچنی ورور لوی ورور ته په لاس ورکوي صحیح شو یا به استاد به شاګرد ته په لاس ورکوي به شاګرد به استاد ته په لاس ورکوي هغه ونیول چې ونیول خیر او زه په هېڅ شي نه یم خبر څنګه نه یم خبر دا کېدلی شي اوس یې 18 کال دی په جیل کې ناست دی چا د لاسه ناست دی د خپل بابا د خپل اولاد د خپل ورونو د لاسه چرس یې وراچولي و ماته یې نه وویلي زموږ هغې خو هم ښه دي غله دي نارکوټکس والا ځای پر ځای که د 1 لاک روپۍ ورکولې لکه یې دي پروا نه لري بیا تا وایي چش رابار کړي دي هغه د بوټي موټي څه نمونه لري نو نوکریزې و چې چش را لوټ کړي دي پیسې راسه وپوښتلې ما نه ورکول ما نه ولې درکړم پر چش پیسې درکړم هغه سر راوشنولو دا څنګه شو ما خپل قریبان ته مال دا ول ویې نیولې و مال ویې نیولې نن ناست په جیل کې 18 کاله کېږي واده لرې یا کوزده لرې واده لرې بچان لرې 3 کسنې 4 5 بچان لرم دا چیشته دا څوک کوي داسې پر موږ غښتلې یاست او ملایان حق خبرې نه کوي ولې حق خبرې نه درته کوو د دې وروره سره د دې زوی سره دا ظلم چا وکړي ولې ځواني ولاړه په جیل کې خاورې سوله تا د 2 روپۍ دپاره دا کار وکړي تا د 2 روپۍ دپاره تر ماښامه دې ځان لکپچي و کروړپتي جوړوئ د بل ځواني دې خاورې که تباه کړله ورسه پوښتنه ځینې وکړه راسه د کور والا شین پوښتنه وکړه چې څنګه یې کوزده سوې ده که نه سوې ده واده سوی دی که یا سوی دی راسه پوښتنه یې وکړه بیا په راشن خطا وتلی چې یاره دا نو زما د لاسه وسوه ابه زه به څه غوړي و څه وړه دروړم په زکات کې پر تا دې لعنت دی ستا پر اور نیکه دې لعنت دی ته زما کور لره غوړې راوړې زه دې خاورې کړم زما ځواني دې را خاورې کړه زما کور والا دې پر کور باندې سپین سر یې کړله ما په 8 کاله بچا نه دي لیدلې ما په 10 کاله خپله لور نه دي لیدلې ته ما له غوړې راڅغلی کمرو لنګۍ والا موږ ډېر ښه سره پېژنو درواغ به نه سره وایو ستاسو د لاسه دا خبره شروع ده تریاک جایزه دي چرس جایزه دي جایزه دي خو ته ګوره نو د بل کور خرابوي الله جل جلاله به ستا د اوم پشلام کور خرابوي دا د یوه ځوان پر یاد ورسې وګوره د مچ په جیل کې څو ځوانان ناست دي 25 کاله جیلونه پر کتلي مور یې چیرې ده پلار یې چیرې دی ښځه یې چیرې ده ما خو الحمدلله غلوی رب پر ما جواب فضل کړی چې پر سجدو مړه سي دالته په لا اله الا الله محمد رسول الله که سره ومنم چې دا چیش مکتوبه ده ورته دا ښه سره پوهېږو زه د هغه ملایانو څه نه یم چې ستا په ژرو په لنګوټو په دسکو دي خطا ایستلی دي په تبلیغو په جهادو په طوافو په عمرو دي خطا ایستی په هېڅ شي مې نه خطا وزم هغه غل یې چې د بل چا بچی دي 19 کال دی په اور کې کښېنولی هغه غل یې 20 سجدې وکړې پر سجدو پسې مړ سي هیڅ سجدې مجدې نه چلیږي د بل کور خرابوي بیا سجدې کوې راسه دا ځوان پوښتنه وکړه